زه خو یم په پاکستان په سپریم کورټ کې د چیف جسټس دپاره د شیخ الاسلام محمد تقی العثماني شان شخصیت پکار دی. یا په اسلام خو پوهېږي که نه؟ په قانون پوهېږي یا په آیین پوهېږي؟ داسې مشایخ استاذ المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب پکار دی، مفتی عبدالله شاه صاحب پکار دی، په ہائی کورٹ کې غټ جج، په سپریم کورٹ کې غټ جج، په سیشن کورٹ کې غټ جج، دا یو لوی مفتی او یو لوی شیخ الحدیث او لوی شیخ التفسیر پکار دی. هغه سړی چې د اسلام نه ناخبره وي، د قرآن نه ناخبره وي، عقیدې د ختم نبوت نه ناخبره وي او صرف لا یې کړي وي، لا د وکیلانو دا کم د لاډمي کالي چې کم سبق دی دا یې ویلی او هغه په دغه غټه عهده باندې کینی، نه د اسلام نه خبر نه دی، د اسلام باره کې بیا څه دی وینا کوي. کم آیاتونه یې ویلي دي، کم احادیث وایي، د جج بیا وضاحت هم کړی دی رستو چې دا ما دا چلو کو، دا هغه دا کم چې لږ اخوا دېخوا تعلیمونو والا دي، اسلام نه ناخبره او عصري علوم حاصل کړي دي، نو هغوی ته بیا څه وایي چې دا فیصله ما خو دې وجې کړې، قرآن کې الله داسې وایي، حدیث کې داسې وایي. خړسر یا ته په قرآن پوهېږې، ته په حدیث پوهېږې، ته په فقه باندې پوهېږې،